هر کله چې په موږ د خوشحالۍ ورځ راځي نو په هغې کې موږ نور انسانانو ته چې دی تکلیف رسو. هغه زموږ ودونه شي، د اختر ورځ شي، یا د جشن ازادۍ ورځ شي، یا نور د خوشحالۍ سره شي، نو په هغې کې موږ نور انسانانو ته چې دی تکلیف هم رسو. بل دا چې موږ ځان په ګناه کې چې دی هم اخته کوو. که ودونه زموږ وګورې نو موږ په هغې کې په زور باندې چې دی ټیپونه چالو کړي. که په ګاونډ کې زموږ بیمار هم پروت دی خو دلته موږ خپل ټیپ چې دی هغه ښه په زوره چالو کړی. که مړی هم شوی خو موږ خپل ټیپ چې دی دا نه بندو. دغه شانتې اوس د جشن ازادۍ دا ورځ را روانه ده. نو که به دې تاسو وګورئ نو پینکي چې دي دا به دوکانونو کې خرڅېږي. په ډېرو ځایونو کې چې دی په دې باندې پابندي ده، خو په ځینې ځایونو کې چې دی دا اوس هم میلاوېږي. د ځینې کسانو سره چې دی دا زاړه هم پراته دي. نو ځینې کسان دغه پینکي وهي. نو اکثر په ځینې ځایونو کې بیماران پراته وي او دوی دا پینکي وهي. نو د هغې د وجې نه دې بیمار ته چې دی تکلیف رسي. دغه شانتې په بازارونو کې دی وهي نو په ځینې کسانو باندې چې دی دغه بد لګي. بل لا په دې پینکو باندې چې دی پاکستان نه دی آزاد شوی او 15 کاله مخکې چې دی دا پینکي نه میلاوېدل، خو دا اوس دا پینکي راوتلي دي او ځای په ځای میلاوېږي. د جشن ازادۍ په ورځ باندې چې دی دغه پینکي وهي. نو د دې سره نور انسانان ته چې دی تکلیف رسي. بل لا چې ته په ګناه کې اخته کېږي چې انسان ستا نه په تکلیف کېږي. بل دا ځینې کسان هغه ټیپونه په زوره چالو کوي، لکه د جشن ازادۍ هغه نغمې چې دی هغه پکې لګوي. نو اکثر د مانځه ټایم یا د بانګونو ټایم نو دوی هم هغه ټیپ چې دی هغه په سپیډ کې لګولی. بل لا په ګاډو کې روان نو هم په سپیډ کې لګولی. خلک په مانځه باندې ولاړي او د روډ په غاړه چې کوم جوماتونه وي نو هغې ته د دې د اواز چې دی دننه ځي. نو ډېر کسان چې دی هغه بیا دې کسانو ته خیرې کوي. نو کوشش کوئ چې د جشن ازادۍ په ورځ باندې دا قسمه کارونه چې دي دا تاسو نه کوئ. بل لا ځینې کسان یې هغه جنډې واخلي. چې جنډې واخلي نو کله چې د 14 اګست ورځ تېره شي نو دوی بیا هغه جنډې چې دي په لارو کوڅو په نالو کې چې دی په دې کې ګزارې کړي. نو دا خو زموږ د ملک جنډه ده، د دې لږ عزت کوئ. بل لا چې په دغه ورځ جنډې مالئ، تاسو به په فیسبوک کوم ځای په ځای دا پوسټونه نه وایي د جنډې په ځای چې دی تاسو بوټی ولګوئ. دغه شان دي دا پینکي په ځای چې دی تاسو بوټی ولګوئ. نو چې دغه بوټی ولګوئ نو تاسو ته چې دی ثواب به میلاوېږي. بل لا که دا بوټی میوه ونیسي سبا ورځې او ته نه یې په دې دنیا کې نو هم به د دې هغه ثواب چې دی دا به تاسو ته میلاوېږي. نو کوشش وکړئ چې په دې 14 اګست کې چې دی تاسو بوټي ولګوئ. داسې نه چې تاسو دغه پینکي واخلئ او جنډې واغستې او بیا هغه جنډې راولئ په نالو په لارو کوڅو کې چې دی دا تاسو ګزارې کوئ. تاسو به وګورئ دې 14 اګست له به هم ګورئ او په تېر شوي 14 اګستونو کې چې دی هم دغه شانتې کار شوی دی چې دا جنډې او دا هر سره چې دي دا بیا په نالو کې پراته وي. نو دا تاسو د خپل ملک چې دی په خپله بېعزتي کوئ. نو دا یو شارټ غونډه کې پیغام و ما چې تاسو سره شیر کړم. تاسو هم مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم دا پیغام ورورسي چې نور انسانان چې دي د دې نه په تکلیف کې نه وي. که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړه. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.